د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په مرسته د سوات ایکسپریس وے جوړښت خپل مرام ته رسیدونکي دی. زیاتره برخه جوړه شوي او لږ کار پاتې دی. په کوم چې کار تیزی سره روان دی، ولې د عام ولس او سیلانیانو د اسانۍ لپاره ایکسپریس وے د وړو ګاډو لپاره پرانیستی شو، خو د حکومت لخوا باقاعده پرانیسته نه ده شوي. کله چې هم د منصوبې کار سرته ورسي نو بیا به ایکسپریس وے د لوی ګاډو لپاره هم پرانیستی شي. د اختر راتلو سره ایکسپریس وے پرانیستل د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره یو لوی ګام دی او هم د دې په برکت به مرکن ضلع کې د ټریفیک جام سنگینه مسله حل شي او سیلانیانو ته به په تګ راتګ کې نور هم اساني پیدا شي. اوس مونږه زه د چراټ نه روان شوی یم او په دې امید باندې چې زه به ان شاء الله تعالی روجه ماته واپس کلی ته رسوم چې دا سہولت نو دا خو بیا خامخا به په چکدرې منګوره یا سوات کې زما شپه راتله نو بس دا سہولت دی مونږ ته او ښه اسان سہولت دی وروره. ډېر زیات اساني میلاو شوله ځکه چې موږ په چړات باندې تلو نو چړات روډ هم ډېر زیات خراب دی. داسې ملکنډ هم چې کوم دی نو موږ ته ډېر زیات لرې پرېوځي. موږ لکه مطلب کاټلنګ ته ځو راځو د کاټلنګ په نسبت باندې چې کوم دی ملکنډ یا د چړات په نسبت باندې چې کوم دی نو دا سفر چې کوم دی نو ډېر زیات اسان دی. ملکنډ ډویژن د قدرتي ښکلا له وجې ټوله نړۍ کې ځانګړي پیژنګلو لري، خو د روډونو د بد حالت له وجې د سیلګرۍ شعبې ته لوی زیان رسېدلی و. خو د ایکسپریس وے د جوړښت له وجې به نه صرف سیلګرۍ بلکې تجارت ته هم وده میلاو شي. د کومې له وجې چې به دا سیمه د ترقۍ په لور روانه شي. ځایي خلکو غوښتنه کړې ده چې د ایکسپریس وے باقیوان کار دی هم زر ته زره سرته ورسولی شي چې انساني ژوند کې اساني پیدا شي. د سوات ایکسپریس وے منصوبې له وجې به ملکنډ ډویژن د ترقۍ په لور روان شي. ځایي خلک دا د ترقۍ د ټول نه یو لویه منصوبه ګڼي. عمران دریاب، خیبر نیوز، سوات ایکسپریس وے، ملکنډ.